على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصدق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه السلام. محترم اساتذه کرام او د علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن ستاسو په وړاندې د داسې انسان مناقب بیانوم چې فناف رسول هم دی، د قبر رفیق هم دی، د حشر رفیق هم دی، یار غار هم دی، د نبوت وفادار هم دی. محترم سامعینو، علامه ابن حجر مکی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د صدیق په ولادت باندې بر هاتف د اسمان نه आवाज وکړو، امات الله بتحقیق ابشری بالوالد العتیق اسمه فی السماء صدیق وبالخاتم النبی فی الغار الرفیق. आवाज شو چې اې د الله بنده هم دغه ابو بکر صدیق دی چې نوم یې عبدالله دی، د پلار نوم یې ابو کحاب دی، کنیت یې ابو بکر دی، لقب یې عتیق و صدیق دی، مشهور محمد رفیق دی، هم دغه ماشوم دی چې تر قیامته پورې د نبی رفیق دی او د وصي رسول دی. ټولو صحابه کرامو کې افضل اعلی د نبی علیه السلام د ټولو نه اول ملګری دی، د مصطفی وزیر، د مصطفی مشیر، د مصطفی محافظ ابو بکر صدیق دی. په ټوله دنیا کې شهیدان ډیر دي، بهادر ډیر دي، محدثین ډیر دي، مفسرین، علما، حجاج، مفتیان ډیر دي، لیکن حضرت ابو بکر صدیق صرف یو دی. خلک وایي دمادم مست قلندر حضرت علی په اول نمبر دی، لیکن زه وایم چې ابو بکر صدیق په اول نمبر دی، په خلافت کې هم په شهادت کې هم دی. زما د په الله قسم وي چې حضرت علی د حضرت عثمان خلیفه دی، او حضرت عثمان د حضرت عمر فاروق خلیفہ دے، او حضرت عمر فاروق تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ دے، او حضرت ابو بکر صدیق تو پیغمبر علیہ السلام خلیفہ دے. تو دیو وجنا ورتا خلیفۃ الرسول لقب حاصل دے. پیغمبر علیہ السلام تو صدیق مبارک فرمایلی دی چې په ټوله دنیا زما احسان دی او ابو بکر په ما احسان دی. او زه وایم چې علي او ابو بکر کې ډېر زیات فرق دی چې څوک پې نه پوهېږي هغه غرق دی. علي کون پیغمبر آباد کړی و، د پیغمبر کون ابو بکر صدیق آباد کړی و. علي زوم دی او ابو بکر یې اصغر دی. محترم سامعینو، نبی صادق و لہذا ابو بکر صدیق جوړ شو. نبی عادل و لہذا عمر فاروق عادل جوړ شو. نبی سخی و لیکن حضرت عثمان د سخاوت بادشاہ جوړ شو. نبی بہادر و لیکن حضرت علی حیدر قرار جوړ شو. بہادر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ابو بکر صدیق صرف یو دی. چاته چې قرآن صدیق ویلی دی او چاته چې مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ویلی دی، هغه ابو بکر صدیق دی. صدیق د ټولو نه اول د اسلام تصدیق کړی دی، صدیق د ټولو نه اول د نبوت تصدیق کړی دی، صدیق د ټولو نه اول کلمه ویلې وه، صدیق د ټولو نه اول د اسلام دپاره وال خوړلی دی، صدیق د ټولو نه اول د معراج تصدیق کړی دی. محترمو اوریدونکو، صدیق په هر مقام کې د اسلام براده پولې وه او په دې کوشش کې شهید شو. پیغام یې امت ته دا ورکړو چې د صدیق د اسلام دپاره هر څه قربانوي، بلکې د اسلام نه هیڅ څیز نه اخلي، بلکې په خپلو اغوستلو جامو کې دفن کیږي. وما علینا الا البلاغ.